الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. زما عزتمندو ما ستاسو پر وړاندې د قرآن کریم آیات ورسته الله رب العزت قرآن کریم کې فرمای: وقضى ربك الا تعبدوا. تاسو رب په تاسو باندې دا فیصله کړې ده چې تاسو عبادت کوئ نه چا الا ایاه، چې تاسو به عبادت کوئ مگر صرف د الله. په عبادت کې به الله رب العزت سره څوک نه شریکوي. دویمه خبره ډیر قابل غور. لومبنۍ خبره الله رب العزت څه کوي چې زما عبادت کوي، عبادت به صرف زما کوي. او ورسره دویمه متصل خبره څه کوي: وبالوالدین احسانا، خپل والدینو سره د احسان معامله کوي، د نرمۍ معامله کوي. اوس ما تاسو دې وګورو چې یاره زه عبادت څنګه کوم، زما عبادت په کوم نهج باندې دی، په کومه درجه کې دی. آیا په سردۍ کې زما د عباداتو څه حال دی؟ زه د سهار مونځ له تلی شم نه شم تلی؟ زما ایمان دومره دی چې ما د ګرمې بړستنې نه دغه یخ ماحول ته او بیا جومات ته بوتلی شي او که نه الله رب العزت ته مې ودرولی شي او که نه په ګرمۍ کې د هغه قلیل خوب د هغه لږ خوب نه ما پاسولی شي او که نه. یقینا که داسې نه وي نو ړومبنۍ نه ما او تاسو په خساره کې شو. او دویمه خبره متصل الله رب العزت کوي: وبالوالدین احسانا، چې تاسو خپل والدینو سره د احسان معامله وکړئ، د نرمۍ معامله ورسره وکړئ. کله ورسره د نرمۍ معامله وکړئ؟ اما یبلغن عندک الکبر، کله چې هغې بوډاوالي ته ورسي. اکثریت چې کله یو سړی بوډاوالي ته ورسي نو په ده باندې بیا خپل ماشوموالی راشي، دماغ بیا واړه شي، کمزوري شي، په وړه وړه خبره غوسه، په وړه وړه خبره چې کوم دی ناراضتیا، خفه کېدل، دا عام شي. بیا اوس په دغه ټایم کې چې کوم دی دا خپل مور او پلار برداشت کول یقینا ګران کار دی. الله رب العزت دغه ځای کې ځکه وایي چې اما یبلغن عندک الکبر، کله چې دی بوډاوالي ته ورسي نو دغه ټایم کې ته دی برداشت کا. ګوره عام طور سره یو واقعه بیانېږي، یو پلارو خپل زوی ورسره روانو، یو پیره نو هغه زوی ورته وایي، یو کارغې ولیده، ورته وایي چې بابا جان دا څه دي؟ هغه ورته وایي دا کارغه. بیا ورته وایي چې دا څه دي؟ دا کارغه. دا څه دي؟ دا کارغه. قریبا 100 پیرې ته هغه دا پوښتنه وکړه او بابا جان به وله تپوس هر بار جواب ورکو. بیا چې کله دا پلار بوډاوالي ته ورسېده دی امتحان کوي په دغه خپل زوی باندې. ورته وایي زوی ورسره ناست دی، دغه شانتیا کارغه مخامخ ناست دی. دا پلار تپوس کوي: بچیه دا څه دي؟ دا کارغه دی. ښه بچیه دا څه دي؟ کارغه دی. په دویم ځل لږ د هغې نه بدل جواب، په دریم ځل لږ معمولي غوسه کړي، په دریم ځل ښه غوسه کړي. بیا حتی تر دې چې پلار ته وایي چې یاره یو خو ته مازغه خرابې، څو ځله مې درته ووایي چې کارغه دی او بار بار دغه تپوس او بار بار دغه پوښتنه. هغه پلار ورته وایي چې بچې دغه دی که مخامخ یو لوټکې پروت دی، هغه راواخله، یو چوتایي پرته ده، هغه راواخله. هغه یې راواخیسته، هغې کې کاڼي اچولي. ورته وایي دا کاڼي وشماره. چې کاڼي وشمارل قریبا 100 کاڼي پکې پراتو. بیا ورته د خپل پلار وایي چې بچیه چې کله ته وړوکی وې او تا کله خبرې زده کړی نو دا غشانتې یو کارغه ناست و، تا زما نه پوښتنه کوله او هر بار چې کوم دی ما ته له جواب درکړی، او په هر بار چې تا به ما ته ووایي چې بابا جان دا څه دي؟ دا څه دي؟ زه په هر بار خوشحالېدم او نور به مې زړه مضبوطېده چې او زما بچې خبرې کوي او ما ته بابا جان وایي او زما نه تپوس وکړو، خبرې زده کوي. 100 پیرې تا زما نه تپوس کړی دی
او ما سل پیرې تاله جواب درکړی، یو پیره مې درته په غوسه کې نه وي دي، او هر بار به مې مینه سیوا کېده. او نن ما په درېیم او څلورم ځل تپوس وکړو، نو ته چې کوم دی دومره بهره لاړې او ما ته بد رد دې ویل شي او شروع کړه. زما عزتمندو عرض دا کوم چې کله مور پلار بوډاوالي ته ورسي، نو د دې مازغه چې کوم دی دا کمزوري شي، په وړه وړه خبره خفه کېدل شروع شي. نو بیا دغه ټایم کې برداشت چې کوم دی او سړی بیا چې کوم دی ما تاسو بیا خپل جوبن ته را رسېدلي وه، بیا هلکوانۍ ځواني، نو بیا مونږ د غوسه راځي. دغه ټایم کې چې مونږ او تاسو په دغه خپله غوسه باندې کنټرول راولو که نه، الله رب العزت ډېر لوی اجر ورکوي. ځکه چې یو حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه صلات وسلام فرمای چې الاب اوسط ابواب الجنه، پلار چې کوم دی دا د جنت درمیان والا دروازه ده، منځنۍ دروازه ده. اوس بل یو حدیث کې راځي چې مور پلار دا د جنت دروازه ده، که ته غواړې نو د دې خدمت وکړه جنت ته داخل شه، او که خدمت نشي کولی نو بس داسې شوه چې تا د خپل جنت دروازه چې کوم دی دا ضایع کړه. زما عزتمندو که ما او تاسو دې جومات ته راننوځو، نو استعمال به د څه کوو؟ د دروازې. که دروازه نی نو ما او تاسو ته به دلته داخلېدو ته دا مشکلات دي. نو دا مور او پلار چې کوم دی د جنت ته داخلېدو دروازه ده. اوس که ما تاسو دغه دروازه چې کوم ده دا ضایع کړه، نو جنت ته داخلېدل په دې کې به ډېر زیات مشکلات راشي. نو عرض دا کوم زما عزتمندو چې انتهایی زیات د خپل مور او پلار قدر کول. د موسی علیه صلات وسلام یو واقعه را یاده شوه. موسی علیه السلام وایي یو پیر الله رب العزت ته عرض کوي، یا الله په جنت کې به زما دغسې هم نشین به مې څوک وي، زما ګاونډی به څوک وي. الله رب العزت ورته فرمای د پلانکې علاقې د پلانکې کوڅې پلانکې کساب بستا دغه. حیران شو، زما خو دا سوچ و دا تصور و چې یاره یو پیغمبر به یو ولی الله به یو لوی سړی به زما به په جنت کې چې کوم دی یو کساب دغه ګاونډ کې. حیران شو، خو بیا زړه کې دا دغه و چې یاره دا آخر دا کساب عمل څه کوي چې یاره دی به زما په جنت کې دغه وي. لاړ د هغه پوښتنه وکړه. لاړه چې کله ورسېده، دغه کساب لګیا دی غوښې خرڅوي، دی یو طرف ته کېناسته. موسی علیه السلام یو طرف ته کېناسته، ګوري چې دی عمل څه کوي. چې کله غوښه لږه پاتې شوه، دغه غوښه چې کوم دی دغه بوټو برابر وړی فوټي یې ته جوړ کړه او یو ګوتی کې یې واچول، دوکان یې رابند کړ. چې کله دوکان رابند کړ، موسی علیه السلام مخې ته راغی، ورته فرمایي چې یاره زه مسافر یم، د شپې دپاره ځای او لږه دا خوراک څه. هغه ورته وایي راځه ځان سره یې کړه، کور ته یې بوته. چې کله کور ته بوته، دی لاړه او دغه غوښه چې کوم دی یو کټوی کې واچوله، اور یې ورته بل که، سالن تیاروي او ګوټ کې یو زنانه پرته ده. لاړه د هغې صفایي سترایي یې وکړه، برابر یې کړه، نور هر څه. چې کله سالن د هغې د صفایي سترایۍ نه فارغ شو، دلته سالن برابر شوی دی. دغه سالن یې راواغېسته، په هغې کې روټۍ پسته کړه د هغې په شوروا کې. بیا لاړه زنانه ته کېناسته، د هغې نه هغې له لقمې جوړۍ ورکوي. هغه زنانه حتی تر دې چې هغه مړه شوه، په اشاره ورته وایي چې بس. چې کله بس شو، دی د هغه زنانه نه راپاڅېده، موسی علیه صلات وسلام سره کېناسته، روټۍ خوري. موسی علیه صلات وسلام وکتل چې دغه زنانه چې کوم دی چې کله روټۍ بس شوه، روټۍ ختمه کړه، لاس یې اوچت کړه او څه یې وویل. موسی علیه السلام پوه نه شو. چې کله دغه شو، موسی علیه السلام د دغې کساب نه تپوس کوي، یاره دا زنانه څوک ده؟ کله چې روټۍ بس کړه، نو دا لاس یې اوچت کړه او څه یې وویل. دی څه وویل؟ هغه ورته وایي چې یاره بس دا زما مور ده، خو یاره دا م عجیبه ښځه ده. زما دا روټین دی چې کله دوکان ته ځم، نو سحر وختي د دې صفایي سترایي وکړم، ټولې برابر د دې چې څه حاجات یې هغه ورته پوره کړم، بیا لاړ شم دوکان ته، خپله مزدوري وکړم چې راځم. دغه زما روټین دی. بیا دې له روټۍ تیاره کړم، روټۍ وله ورکړم. چې کله دا روټۍ وخوري، هره ورځ دا ماته دغه دعا کوي
چې په جنت کې د الله رب العزت د موسی علیه السلام ګاونډي کا الله رب العزت د موسی علیه السلام په ګاونډ کې راوله. جنت کې د هغه ملګری کا دا عجیبه ښځه ده. ګوره چېرته زه چېرته موسی علیه السلام د بني اسرائیلو پیغمبر، زه خو یو ادنا سړی یم او چېرته یو پیغمبر. وی موسی علیه السلام ورته وایي چې تا ته پته ده ستا د مور دغه دعا قبوله ده، ستا د ما پیژنې زه موسی یم. ما الله رب العزت نه پوښتنه وکړه چې په جنت کې به زما ګاونډ کې څوک وي، زما ګاونډي به څوک وي، ما ته ستا پته راکړه. ما چې یاره ته آخر ستا عمل څه دی چې ته به زما خپله دا دغه تصور چې زما به څوک پیغمبر څوک ولی الله چې کوم دی دا به زما ګاونډ کی. هغه ورته وایي چې زما صرف د یو دغه دی عمل دی چې د خپل مور خدمت کوم. زما عزتمندو د مور خدمت چې کوم دی دا انتهایی لوی عمل دی، خو لیکن نن سبا ما او تاسو ته اندازه ځکه نه کوي چې ما او تاسو په مخامخ ما او تاسو هر هغه څیز پسې منډې وو چې ما ته مخامخ پیدا ښکاري. که په مخامخ پیدا نه ښکاري بس زه وایم یاره دا د دې اړو څه فایده نشته او دا اړو څه عمل نه دی. دا زما عزتمندو تصویر صرف یو رخ وښه. اوس د تصویر بل رخ ښیم، تصویر بل رخ سوی. دغه شانتې د بني اسرائیلو یو ډېر لوی راهب و، پخوا رهبانیت جایز و، خلک به ځان له شو د الله رب العزت عبادت به کو، نور به خوراک څښاک سره به هم ډېر زیات دغه نه شوق نه ساته، صرف د الله رب العزت عبادت به کو. یو راهب جریج یې نوم جریج، هغه لاړه ځان له ځنګل کې یو دغه جوړه کړې وه جونګړه، او د الله رب العزت عبادت ته به یې نښته. شپه ورځ به دا یو ورځ مور وی چې یاره ملاقات ورسره وکړم. لاړه هغه ته وایي دی اوس په مانځه ولاړ دی. زما عزتمند دا خبره لږ په غور باندې ورېښه چې ما تاسو ته اندازه وشي چې د مور پلار مقام څه دی. ښه لږ غور وکړئ دې خبرې ته. دا سړی ولاړ څه ته دی؟ زما او ستا په شان د دنیا په کار کې نه دی مشغول، زما او ستا په شانتې په موبایل کې نه دی مشغول، په نور څه کې نه دی مشغول. ولاړ څه ته دی؟ الله رب العزت ته. الله رب العزت عبادت کوي. او دلته ورته مور څه وایي؟ یا جریج، ای جریجه، یا جریج، یا جریج چغې وایي. او هلته هغه عبادت کې مشغول دی. سوچ کوي که دلته عبادت پرېږدم د الله رب العزت نه مخ اړوم او که هلته مور د دواړو کشمکش کې دی، خو سوچ دا کوي چې یاره دا عبادت سره ته ورسوم، زه خیر د مور سره بیا خبرې وکړم. نیت دغه شانتې په عبادت کې مشغول دی. مور زړه له ګیله راغله او خفه را روانه شوه، او صرف په زړه کې دا خبر راله چې الله رب العزت دې تاله تر هغې پورې مرګ رانولي چې تر څو پورې تا د زناکارو ښځو مخ نه لیدلی، تر هغې پورې الله رب العزت تعالی مرګ نه راولي. راغله دې چې کله دا عبادت نه فارغ شو، راکوز شو د خپلې جونګړې نه، راغې مور نشته او زړه کې صرف دغه ګیله راغلې ده چې یاره الله رب العزت تعالی تر هغې پورې مرګ نه راولي چې تر څو پورې تا د زناکارو ښځو مخ نه لیدلی. دا راله دغه د ده خواوشا یو زنانه یو جینۍ به راتله، هغې به دغلته ګډې سرولې او یو شپونکي سره چې کوم دی هغې بدکاري وکړه. هغې بدکارۍ نه چې کوم دی الله رب العزت یو ماشوم پیدا کړه. چې کله ماشوم پیدا شو خلکو پې زور وړه چې یاره تا خو آدم نه دی کړی او ماشوم د کمې غاړې راغلی. هغې سره نه یو نه بل هغه ورته وایي چې یاره دغه پلانکي راهب چې کوم دی د ما سره بدکاري کړې ده. خلک وایي او ښه ته دلته دې ته ناست دی، مونږ خو وایو چې یاره ته عبادت کوې او ته زمونږ خویندو دغه پسې میندو پسې ګرځې، دا کارونه کوې. خلک غوسه شو، راغلل هغه جونګړی م وله وسوځولو، انتهایي زیات بېعزتي یې وله وکړه او دې ووهه ویې ټکو. هغه ورته وایي ګوره اوس زما عزتمند ما مخکې عرض وکړو چې دا خبره لږ غور سره ورېښه. هغه ورته وایي چې یاره زه ووایم چې ما نه ده کړې، تاسو وایه چې تا کړې ده. تاسو داسې کار وکړئ چې د دې ماشوم نه پوښتنه وکړئ چې یار ستا پلار څوک دی. د دې ماشوم نه پوښتنه کوي چې ستا پلار څوک دی. اوس
لږ اندازه وکړو دا سړی په عباداتو باندې څومره لرې تللی دی، الله رب العزت څومره قریب شوی دی چې د هغه دپاره د وروني ماشوم خبرې کوي. هغه ورته وایي پلانکې سړی پلانکې شپونکې چې کوم دی دا زما پلار دی او دا سړی زما پلار نه دی، دا جریج زما پلار نه دی. زما عزتمندو یو سړی په عبادت باندې دومره حد ته ورسي که نه چې د هغه دپاره یو ماشوم د وروني ماشوم چې کوم دی هغه خبرې کوي د هغه د پاک دامنۍ دپاره، خو لیکن هلته د مور بددعا ده. په مقابل کې څه دي؟ د مور بددعا ده. د مور بددعا لګي او هغه چې کوم دی د هغه بېعزتي وشوه. زما عزتمندو ما او تاسو له هم پکار دي ګوره دغه شانتې یو واقعه بله مې ذهن ته راله دا عرض کوم خبره ختموم بیا. زما عزتمندو نبي علیه صلات وسلام یو صحابي و، دغه شانت د هغه زوی و، هغه زوی یې څه مال دولت و، د پلار ضرورت راغی د هغې نه څه مال واخیسته او خپل ضرورت یې پوره کړه. چې کله زوی راغی زوی انتهایي زیات غوسه و چې یاره زما د اجازت نه بغیر تا زما مال استعمال کړی دی. پلار زړه کې خفه شو، را روان شو د نبي علیه صلات وسلام محفل ته را روان دی او زړه کې ګیله کوي چې ای بچیه زه خو هغه یم چې ما خپله ځواني چې کوم دی ستا د ځوانۍ دپاره قربان کړه، ما خپل ټول ژوند چې کوم دی ستا د ځوانۍ ما وایي چې یاره یو ورځ به ته رالویږې ته به زما سهاره جوړېږي او نن ته چې کوم دی ته زما دپاره دغه شانتې د بېعزتۍ سبب ته زما بېعزتي کې. چې کله د نبي علیه صلات وسلام محفل ته راغی جبریل علیه السلام د هغه نه مخکې راغلی. نبي علیه صلات وسلام ته وایي چې الله رب العزت فرمایي چې د دې کس نه تپوس وکړه، پوښتنه ترې وکړه چې تا په زړه کې کومه ګیله کړې ده هغه راته ووایه، د دې بچي نه چې په زړه کې کومه ګیله کړې ده هغه راته ووایه. چې کله نبي علیه صلات وسلام هغه خپل صحابي ته وایي چې تا د خپل زوی نه کومه ګیله کړې ده که نه په زړه کې هغه راته ووایه. دا صحابي په ژړا شو، یا رسول الله هر وخت چې کوم دی تاسو زمونږ د ایمان د زیادت سبب جوړیږي، دا ګیله چې کوم دی دا خو ما په خولې باندې صرف زما زړه کې راغلی ده، دا خو چا اورېدلی نه تاسو ته څنګه پته ده. یقینا چې تاسو دا الله رب العزت چې کوم دی په ریښتونی پیغمبر یې. اول د نبي علیه صلات وسلام د نبوت د ریښتونوالي دعوه کوي، بیا ورته هغه ګیله بیانوي چې ما داسې داسې ګیله کړې ده. دغه بچی چې کوم دی نبي علیه صلات وسلام راوغوښته، ورته وایي کښېنه تا خپل پلار سره دغه شان. او نبي علیه صلات وسلام انتهایي زیات غصه شو، بیا ورته څه وایي؟ بیا نبي علیه صلات وسلام ورته فرمایي انت ومالک لابیک، ته او ستا مال ستا د پلار، نه ستا په خپل ځان باندې حق شته او نه دی ستا په خپل مال باندې حق شته، ستا ته او ستا مال ستا د پلار دی، ستا په خپل ځان باندې حق نشته نو په مال باندې څه دغه کې مشروطي کې او څه دغه کې خپل پلار په بېعزته کې. زما عزتمندو ما او تاسو لږ په دې خبرو باندې غور وکړو چې یاره زما زندګي کم طرف ته روانه ده. آیا انت ومالک لابیک، زه هغه طرف ته د خپل مور او پلار نافرمانۍ کې روان یم، فرمان بردارۍ کې روان یم. یقینا که کوم سړي د خپل مور او پلار ادب وکړه، احترام یې وکړه، نو د هر سړي دا خواهش وي چې سبا د زمان بچي، نو دا ګورې مصممه خبره ده، بالکل داسې ریښتونې خبره ده چې که تا د خپل مور او پلار دغه وکړه د هغې د عزت وکړه، سبا به ستا بچي ستا عزت کړي. که نن دی د خپل مور او پلار بېعزتي وکړه، سبا به ستا بچي چې کوم دی ستا بېعزتي کوي. یو ډېره بهترینه خبره ده، وایي چې آج کی بگڑی ہوئی اولاد، آج کی نافرمان اولاد کل کا پریشان باپ ہوگا. د نن نافرمانه اولاد چې کوم دی د سبا پریشانه پلار یې. که نن ما د خپل پلار نافرماني وکړه، سبا به زما بچې زما نافرماني کوي او زه به پریشان یم. ته به خپل پلار پریشانه کې، خو لیکن دا خبره د ذهن نه مه وباسه. ګورې سبا به ستا بچي ستا نافرماني کوي او ته به دغه شانتې پریشان یې. او که د دغې پریشانۍ نه ځان بچ کې، نو د خپل مور او پلار قدر وکړې، د خپل والدینو قدر وکړې، د جنت د تلو ذریعه ده.
یو حدیث بل ذهن ته راغی زما عزتمندو خبره اوږدېږي خو لیکن خوند کوي داسې بعضې خبرې دا محفل کله کله وي نو دغه خبره عرض کوم زما عزتمندو نبی علیه صلات والسلام یو پیره منبر ته خطه په ړومبنۍ پوړی باندې خپه کېښوده وی آمین په دویمې خپه کېښوده وی آمین په درېیمې چې خپه کېښوده وی آمین صحابو چې به کله هم داسې خبره ولیده نو پوښتنه به یې کوله چې هغه به د عادت مطابق نه وه خلاف عادت خبره به یې ولیدله نو صحابو پوښتنه کوله صحابو پوښتنه وکړه یا رسول الله تاسو خو نن چې منبر ته ختې په ړومبنې پوړی باندې مخ په کېښوده امین مو وایي په دویمه په درېیمه څه خبره وه نبی علیه صلات والسلام جواب ورکوي نبی علیه صلات والسلام وایي دغه ټایم کې جبریل علیه السلام راغی راته وایي ړومبنۍ خبره چې کله ستا تذکره وشي ستا نوم واغستی شي او په تا باندې څوک درود شریف ونه وي ونه وایي دغه سړی دی هلاک شي ما ووایي آمین چې کله هم د نبي علیه صلات والسلام نوم واغستی شي نو کم از کم صلی الله علیه وسلم که پورا درود ابراهیمی نشي ویلو یا نور درود نشي ویلو چې صلی الله علیه وسلم کم از کم وایو یو خبره دویمه چې د چا مور او پلار دواړه یا د دې نه یو ژوندي او دې داسې خدمت ونه کړي چې په جنت ته لاړ شي دغه سړی دې هلاک شي ما ووایي آمین درېیمه خبره چې په کوم سړي باندې د رمضان میاشت راشي او دې پکې داسې عبادات ونه کړي چې الله رب العزت باندې خپل ځان وبخي دا سړی دې هلاک شي ما ووایي آمین زما عزتمندو عرض دا کوم خیره څوک کوي او آمین څوک وایي خیره کوي جبریل علیه السلام او آمین پې وایي نبی علیه الصلاة والسلام نو آیا چې کوم سړی د مور او پلار نافرمانی کوي نو آیا دې دغه خیرو د لاندې دی او که نه دی او آیا دې د دغې نه بچ کیدی شي او که نه 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 بلکل دا تصور د سړی ونه کړي چې یاره زه به د دغې خیرو نه بچ شم نه نشي بچ کیدی د دې به خامخا د دغې خیرو د لاندې او د ده زندګي به خامخا په پریشانه یو دی به خامخا په هلاکت کې زما عزتمندو د دغې نه ځان بچ کو او د دنیاوي پریشانو نه ځان بچ کو نو پکار دی چې د خپل مور او پلار قدر وکړو او د هغې عزت وکړو الله رب العزت عمل کول آسان کړي واخر دعوانا